بل ملګري ویلي دي د قربانۍ د غوښې تقسیم څنګه پکار دی، د دې تقسیمي کار به څنګه وي، یعنې دا غوښه به چا او چاله موږ ورکوو. د قربانۍ بنیادي مقصد د اراقة الدم وینه تویول، چې کله ته په څاروي باندې چوړکۍ راښکله وینه ترې وبهېدله په دغه ځای باندې پرېږدوه چې څوک یې ځان له وړي ویلي بیا هم د قرباني وشوله، او که ټولو دې کور ته راوړله او ټولو دې ځان له وخوړله په خپل بچو باندې بیا هم د قرباني وشوله، او که ټولو دې راواغېستله او دا دې پخه کړله او په غریبانو مالدارو باندې د یو شان وخوړله بیا هم د قرباني وشوله. د دې غوښې د قربانۍ سره څه تعلق نشته دی، بنیادي قربانۍ خبره ده اراقة الدم. قرآن کریم کې الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم، نه الله تعالی وینه پکار ده نه د الله تعالی غوښې پکار دي، د الله تقوا پکار ده چې د الله نه یریږي که نه یریږي. الله تعالی وایي قرباني وکړه تا وکړه که ودې نه کړله، بنیادي مسله دا ده. البته فقهای کرام فرمایي مستحب طریقه دا ده چې د قربانۍ غوښه نه سړی 3 حصې جوړې کړي. دا 3 حصې داسې لازمي نه ده چې خامخه به یو شان بیا وتلې چې ګوره په دې کې 1.5 کیلو پکې هم کم نه، نه بس 3 ځای کا ځان له خیر ډېره پرېږدوه، ځان له مطلب 15 ډړې پرېښودله او غریبانو له چې کومه ورکوي نو هغه دې 2 ډړې کړله، او بل طرف ته چې کم په خپلو خپلوانو باندې خوري ملګرو باندې خوري نو هغې له دې 3 ډړې پرېښودله، دا هم جایز ده. او که ته وې ټول 15 ډړې 15 ډړې 15 ډړې 3 حصې دې کړله، یو حصه د خپلو بچو دپاره ده ځان له یې وخوره، دویمه چې کومه ده نو هغه ستا د ملګرو ده یا ستا د رشته دارو ده او د میلمنو ده، او 3 نمبر چې ده نو دا غریبانانو باندې تقسیمول پکار دي. نن سبا زما د اندازې مطابق چې سړی کله دا غوښه تقسیموي نو په دې کې د 2 حصې د کور پرېږدي، 2 حصې یو حصه د غریبانو له ورکړي، نو غریبانو پکې څه وشوله دا 2 حصې چې کله کور پرېښودی نه یو سره در خپل خوراک شوله، او دا بل حصه نن سبا خلک زی د قربانو کو یو بل کې راځي، میلمانه خلکو کې راځي د دې پق ملګرو باندې خوري، خور ورکړه راغله ورور ورکړه راغی تره ورکړه راغی دی سره په هغې باندې خوري، دغه طریقه ده. البته خرڅول مرڅول نه دي پکار چې سړی خرڅوي نو دغه طریقه د قربانو ده، او نبی علیه صلات وسلام په اول کې پابندي لګولې وه، خو بیا یې د اجازت پوره کړی دی که څوک یې ځان له ساتي په فریج کې نن سبا ساتي په هغه وخت کې به وچولو، نو که سړی ځان له وچه کړي 1 میاشت یې خوري 2 میاشتې خوري هم جایز ده، نن سبا په فریجونو کې ږدي. البته د بدنیتۍ نه پکې کار نه دی اخیستل پکار چې په کلي کې چاته پته ده چې ده نه ده کړې نو خو په پراخه زړه باندې د هغې څه په دې کې کول پکار دي.